الرحمن الرحیم اللہ پاک شان فرمایلا وجعلوا بيوتكم قبلة تاسو خپل کورونه د لمانځول ځایونه جوړوئ. مطلب آیت کریمه نه مسجد بیت ورسره اطلاق کړي. نن به تاسو موږ وایو چې دا مسجد بیت څه ته وایي؟ دا د څه مسجد بیت نه کې کور وال جمعه کور چې جمعه چې کوم کور چې سړی وسیلی واقعا سړی خپل پوری تکیلایي ورکوي نو هغه کور چې یو ځای خاص کول دغه لپاره چاته شده چې دا المونځ ادا کړي اعتکاف چې چیني دغه رنګه سړی چې دا هلته نفل مونځ ادا کړي نو دغسې ځای خاص کول چې دي او چې دا سنت دغه سړي لپاره افضل دا ده که نه چې فرض او واجب جماعت چې ادا کړي او نفل چې دا کور چې ادا کړي. نو څرنګه چې سړی اعتکاف چې ناسېدلی سي ښځه هم اعتکاف چې ناسېدلی سي مګر سړی به جماعت چې نه وي اعتکاف چې کور چې نشي چې ناسېدلی او ښځه چې د هغه به کور چې اعتکاف چې نه وي جماعت چې اعتکاف چې نشي چې ناسېدلی او کور به بیا خپل کور چې نه وي پردي کور چې هم اعتکاف چې نشي چې ناسېدلی او که چېرې کچېرې شادي شوی دی نو خپل خاوند مېړه په اجازت سره به چې نه وي هغه اجازت بغیر هم اعتکاف چې نشي چې ناسېدلی او چې کور چې اعتکاف چې نیوي نو چې نیوي به کوم دي چې هغه مسجد بیت یو ځای به خپل ځان لپاره خاص کوي او هغه چې به بیا اعتکاف چې نیوي که ځای نه کړه خاص نو بیا هم اعتکاف چې نشي چې ناسېدلی اته اوس یو ځای چې کله خاص کړي که نه نو هغه ځای به ښځې دپاره جومات حکم لري چې څرنګه یو سړی اعتکاف چې جومات چې ناستي نو بغیر د چا حاجت جومات نه نشي وتلی که وځي نو اعتکاف یې ماتې وي نو دغې رنګه اسلامي خور چې دا چې کوم چې اعتکاف چې نو بغیر د چا حاجت به بیا او جنا بار نه وځي که بار وتله کور کارو دپاره بار وتله نو بیا اعتکاف ماتې وي ها هلته ناسته چې دا چارې کولی شي. نو کوم ځای بیا داسې ځایونه جوړول چې دي کور چې یو ځای خاص کول معنی دپاره دا سنت دي بزرګان دومره ثابت دي د غیر مسلم ممالک چې چېرته مسلمانان اوسېږي او لرې لرې چې دا جومات نام و نشان نه وي هغه مسلمانان خپلو کورو چې دغسې ځایونه جوړ کړي نو دا ځای چې دا جومات والا حکم کوي چې ښځې ته به دغه چې ډوره ثواب ملاو کېږي چې څومره سړي ته جومات چې لمونځ ادا کول ثواب ملاو کېږي حقیقتا جومات نه ده جومات او ځای چې دنه سره خرڅولی شي ډېر بدلولی شي مګر دا ځای چې کوم سړي کور چې خاص کړی لمانځي دپاره دا خرڅولی هم شي او بدلولی هم شي. الله پاک عمل کولو توفیق نصیب کړي.